تسبیح سبیح 43 اذهبا الى فرعون دوار لار سے فرعون تا اذهبا دیتوئی دی تسنیی سیغا دول اذهبا دوار لار سے موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام اذهبا دوار لار سے الى فرعون فرعون تا انہو طغا دے سرکش شوے دے او بلد مو ذکر کے طغیان مانا چکل دا حدود و دا باؤنڈریز نشے واؤڑی ندی توی طغیان دا لفظ زمون پا اردو کے او پا فارسی کے ہم دیر مستعمل دے دا شکال بارانو شی نوی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی دا طغیانی مانا چی دا اغا نالائے دا سیلاب دا ابو سمر لمٹ او حدود دا اغین ابو بارو گتی دا طغیانی وی ورطا نو انسان چکل انسانی حدود او کول کراس کی او داغین بحروزی نو تاغیو کرتا اللہ تعالیٰ ہوئے چی دا فرعون دا انسانی حدود نبار وصل دے اذهبا الى فرعون دوان لا سے فرعون تا انہو طغا دے دا حدود نبار وصل دے خو اگرچہ دا حدود نبار وصل دے انسان چی سمرم ناکارشی کہ دعوت ورکے دا دعوت انداز با درشتی پکی نوی سختی بنی پکی نرمی بای اٹریکشن او جاذبیت بای پکی ذکر تو اغسر مقابلے دا پارا نہیں تلے تا دی دا پارا تلے چاہ کنونس کی چاہ خبر قبول کی دا کنونس کولو دا پارا لازمی خبر دا نرمی کنونس کولو دا پارا زمون شیخ صلی اللہ علیہ و فرمائل چی فرعون یو دیر غٹ کافرو او موسیٰ علیہ السلام یو دیر ستر پیغمبرو خو اللہ تعالیٰ دے دمر ستر پیغمبر تا ہوئے چی دے دمر غٹ کافر لا دعوت ورکے دے نرم خبر وکی ورکا چی دے اٹریکٹ کی چی دے دان طرف تراکش کی فقولا لو تاسدوالا وائدتا قولا خبرا لینا دیر نرم لینا مانا دیر نرم خبر ورکا کوئی محبت سرے کوئی ذکر دعوت کی دا مخاطب سر محبت لازمی دے جو سوکستا ایڈریس ہی دے چا سر خبر کے دزرد اخلاص دا اغا خیر بغوارے تدی باغا کنونس کے دیش فقولا لو تاسدوانا وائدتا قولا خبرا لینا نرما لعلو شاید دے تذکرو چی ممکن دے دا پوئی کوششو کی تذکر مانا شاید چی دے کوششو کی چی خبر بانزان پوئی چی لعلہ یتذکرو شاید چدے فکر کی غور کی او یخشا یا او یریگی دا الٹیمیٹ ریزلٹ دا عمل او دا عقید اخبلنا چتا سورتکل دعوت ورکی نو دعوت سر خدا داغی او دعوت ورکون کے دا مخاطب بدائے او دا اغیر ریزلٹ ورکار کئی ورطوئی دا کم عمل چیز مونگا دے یا استاسو دے دا دی لازمی ریزلٹ دا تباہی بھی وارننگ ورکی ورتا زمون پدا وطن کی دا الیکٹریسٹی دا دی بجلائی او دا برق دا دے پاگا پولونو بانی کلی خبردار صحیح نو یو سڑے کو یوری چی دی پول لداس نوڑلو کنی دیو خطرہ 440 وولٹ یا خطرہ 11,000 وولٹ نو دیتا وی وارننگ صحیح ورتا وارننگ نو ہر پیغمبر با کافر لا وارننگ ورکو چی دا تکم طرف تروانی دا غلطا گوڑے خطرہ 11,000 وولٹ امنا دا غینم دیر زیادہ دا تباہی دا دی لازمی ریزلٹ او یکشا مانا دا قالا دے دوارو اے ربنا اور بزمونگا اننا نخافو یقینا مونگا یریب دینا یفرط علینا چی دے بزیاتے ہو کی مونبانے او ایتغا یادا چی دے بمزید سرکششی مزید حدود کلچ سڑے فطرت دیر خبیسوی فطرت دیر خب نو تب ورطا خبر دا خیر کے داغا شر دیاتی گی دا خیر خبر سرا داغا شر دیاتی گی تو فارسی کی او شاعر دیر عجیبہ خبرہ کرے دا سیویری وے باران کے در لطافت تبخش خلاف نیس در باغ لال روید در شور بوم خس دا باران اوبو خو دا یو طبیعت حاملی دی دا باران اوبو دا خو دا دنیا دا ٹولنا صاف ترین اوبو دی دا دنیا ٹولنا صاف ترین اوبدی ذکر ڈسٹلیشن شوئے دے ایواپوریشن سرا ابھی بخارات بالا قتلی دی و بیا یخشوی دی دوبو نو ڈسٹل واٹر نا زیاد صفا اوبو نوری نہیں دنیا کی
هغه چې باران کې در لطافت تبعش خلاف نه اوس دغه باران کې په ګراډا هیڅ کې وریږي او کدا زمونږ په کابل کې او قندهار کې وریږي او په پېښور کې او اسلام آباد کې وریږي دا ډیسټل واټر دی ډیسټلو بری نو ډېر صفادي اوس د دې په نفس طبيعت کې خو فرق نشته البته د زمکه د فرق په اساس باندې نتیجه به تاسو په لاس باندې راځي نو که پس یبیزم کبانه چې کوم دا واټر لاګ ایریا ده الته باران شي نو ته زوزان اغزی او دربونه او شکل درب راوږي صحیح او که په زرخیز مکه باندې در باغ لال رویا د در شوربوم خص په زرخیز او فرټایل مکه باندې الته چې شایسته ګلان او بهترین گرین او بهترین فصلونه او بهترین فروټس شي صحیح نو زړه باران سره خونه دی د فرق سره د زمکه دی نو او د دین حیثیت هم دقه څه دی چې د چا د زړه قلب و دماغ فرټایل او زرخیز دي صفاز مکوي هغه ته دین والا خبرو کې داغه عمل ورسره شایسته شي بی دینه ته چې دین والا خبرو کې داغه کفر ورسره مضبوط شي صحیح قال او الله تعالی لا تخافا تاسدوال مېره گئی انني مخکما یقینا زتا سدوال سره اسمعوا ز اورم چې تاسو سوای او دې سوای وَأَرَاو زوینم چې تاسو کوي او دې سکي نو زوینم او ز اورم تاسو دعوتم تاسو حرکتم د ریاکشن او د رد عمل دا ټول چکو دا ټول جچکو فاتیا تاسو دواړه را شهیدتا فقولا دواړه وایي ان رسول ربک فرعون ته وایي چې یقینا مونږ دواړه رسولان درفتایو فارسل مغنا آزاد کوم سره بنی اسرائیل نو آزاد کا ارسال معنا دا آزادول ځکه چې دا بنی اسرائیل دا د غلامای په بندنونو کې چولو دا د زمانه د ټولو نه اټموست ډیپرایوډ خلکو محروم د خپل حقوقونه د دینه فندامنټل رائټس غصب کړي او سلب کړي هغه ته انساني حقوق هم حاصل دي هغه باندې به ټول ورځ دیګار کو هغه ته به اجرت نه ملاوي دو ای سره به ظلمونه کول په زنجیرو به تړل د بنیادی حقوقونه محروم کړي نو فرعون ته چې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام راغی لومبنه دعوت ورته ورکړ چې مونږ ستاسو د رب رسولان یو نو رب اومنه یوا او د دې منلو تقاضا ده چې بنی اسرائیل ته انساني حقوق واپس کړي آزاد کړه د غلامانو دغه وجدا چې د الله هر یو پیغمبر چې دا کلمه د لا اله الا الله د لا اله الا الله تقاضا ده چې بنده د بنده جوړېدل دا ناروا دي بنده به د بنده نه بلکې د یو الله بنده لا اله الا الله معنا دا د انسانانو د بندګۍ نه بغاوت کول او د یو الله بندګۍ باندې اقرار کول چې مونږ ټول علی السویه او ایکولی د الله بندګان یو زه د بل چا بنده نه او څوک هم د بل چا بنده نه او تاسو ته ذکر کړو چې د پیغمبر علیه السلام صحابي دی رباعی بن عامر الخزاعی رضی الله تعالی عنه نو د مدینه منورې نه د دعوت په حواله باندې تل دی د ایران علاقې ته د پرشین امپایر علاقې ته موږ لګیا د خلکو ته دعوت ورکړي لہذا د خلاف گورنر ته ریپورت شو د کسرا گورنر ته ریپورت شو ناغه وی چې ډیر اولی را حاضر کړي نورای وستو وی ته چرته راغله ویزه جی مدینه نه راغله وی څنګه راغله ویزه دعوت ته پار راغله وی چار علی گله وی محمد رسول الله علیه گله صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو د دې ملګری د محمد رسول الله د دعوت حاصل سره تاسو غواړئ صحیح دومره خیسته جواب ورته رباعی ابن عامر ورکړ رضی الله تعالی عنه و ان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد زمون د دعوت حاصل داده چې انسان به انسان بندنی بلکې یوازې د الله بندوي ټول انسان بل چا بندي کوړو کې دي کلوې دي زورور دي جزاک الله زورور دي که کمزور دي غریب دي که مالدار دي تور دي که سپین دي مغرب کې دي که مشرق کې دي دا ټول بل چا بندګاني یوازې د الله او دغه وجوه خو چې پیغمبر به څنګه د لا اله الا الله خبره وکړه نو د زمانه سرمایدار او د زمانه زورور خلک هغه د پیغمبر مقابله ته ودرېدل ځکه هغه د دعوت په افتر افیکټس باندې خبرو چې د دې لازمي نتیجه ده چې د خلک زمون د بندګانو خلاصيږي دوی بیا آزاد انسانان دي آزاد انسان باندې سورلي بیا نشم کولای
دی بس ما سره د ایکول رائټ خبره کوي د مساوي حقوق او دغه چې ابو لهب د پیغمبر اسلام تر دی د علاقې په الیټس کې دی په لوی سردارانو کې دی پیغمبر اسلام ولا کور ته ورغی ورته وی کاکا تاسو وکا وایي موږ کاکا وایو ورته وی کاکا تا چې به حرکت وکړو نور چا دار د عمل ظاهر وکړو لکه تا چې کان راوغستو ما طرف ته راوښته ستانه خدا ته وقو نه و زه خود خپل خاندان نه د خپل عزیزانو نه تقاضا به دالرله چې ما منی او کنه منی منفرت د عمل خو بنخ کار کوي کم از کم دا خو ټریډیشن خلاف ده دا خو روایتو خلاف ده صحیح او دغه ویل چې ابو لهب دا په علاقه کې ډیر مطعون سره و بیا خلکو یعنی کافرانو ورته بد نظر باندې کتل خپل دوستانو ورته بد نظر باندې کتل دا سره به غیرت سره دا سره به غیرت سره د ګور خپل وارث سره نه ولا ده خپل حضرت عباس وګوره ایمان خو راوړل د فاطمه کې نه لګوړاندې دسه فاطمه کې نه وړاندې اته او دیار د یوش کاله بعد څو کاله بعد یوش کاله د پیغمبرانو بعد خو چې د پیغمبر اسلام ترو په څنګه سره ولاړ مرګتیا به سره کوله ابو طالب تر مړېدو پورې ایمان راغله صحیح پر ټول دنیا مقابله کې پیغمبر سره ولاړ ځکه دا ټریډیشن دا ټریډیشن چې بیا خو سم زمون په قبایلی رواج کې صحیح لکه موږ په سره کوم د عربو په شانسي قبایل نو پښتنو رواج کې موږ ها د خبره تر حدا خو د خبره خدای لپاره کو خو که خبره د روان او د ډانګ او د جګړې څخه بیا خپل عزیز سره ولاړ به غیرتی ده دا څه وایي موږ چې خبره خدای لپاره خو ډانګ لور بیا د عزیز لپاره نو دا د قبایلو ټریډیشن صحیح ا ټریډیشن سره کمټمنټ دا ډیره لازمی خبره ده ټریډیشن سره کمټمنټ دا ډیره لازمی خبره ده نو چې کوم پیغمبر باندې دعوت ورکړي نو د علاقې سرمایدار هغه به مقابله ته راوچت شو زورور خلک هغه ته به افتر افیکټس معلومو چې دې خدا غریب خلک مون سره په ایکول سټیټس راوړي دې په دې مون سره ایون کوي او دغه وجه چې ابو لهب پیغمبر اسلام سره کور کې ناشته وکاکا ته ولې دا کلمه نه وای نه غوښتل چې دا کلمه وامنو څه شي دن وټ پیغمبر اسلام ورته دنیا کې به معزز شي آخرت کې به معزز شي د الله نظر کې به یو عزت پیدا شي صحیح لہذا دویم سوال متصلا ابو لهب چوکو وی کدغه کلمه دی غلام بلال یا عمار ویلا توران دي څوک دي حبشیان دي او غلامان دي وی کدغه سلیوز بلال او عمار دي قسم خلقو دا کلمه ویلا نو دا غي حیثیت به بیاسي پیغمبر اسلام ورته وی they will have the same status as you have دا غي حیثیت به تاسو سره مساوي او برابرۍ لہذا غوسه شو اوچت شو وې زه داسې دین قبل ورته تیار ریم چې ته تور راځي او ما سره برابرۍ وي صحیح نو دا وجه چې کله پیغمبر په دعوت ورته و دا ټول مالدار خلک او زورور خلک ته مقابله تر اوچت شو د مقابله او د غریب خلکو ځین ته چې بدا خبره اپیلینګ وکړو نو بس یې مو سره مګر کیا څو وکړه هغه به بیا ډبول مړول به خوای واپس کېدل نه حضرت بلال به لارو کې راځو خو بیا واپس کېدل حضرت عمار به اور باندې واچو هغه بیا واپس کېده پلار ولا شهید کو واپس شو نه مور ولا شهید کړه د سمیہ واپس شو نه ځکه ته پته لري خیر د زمونږ د خیر خبره ده دا نه نو موسی علیه السلام چې راغی ناغه ورته وی چې دا خدای رب اومنه او د دې لوم باندې تقاضا ده چې دا رب انسان یو غټ قوم د پلکونو خلق دی او دا د بنیادی حقوقونو محروم کړي دی آزاد کا فاتیاو فقولا انا رسول ربک او دا تصور په سوره القصص کې قصص را والو سوره القصص پاره کې لږ زیات واضح دی سوره قصص په شلمه سي پاره کې درې سوا 386 ترکیه تر اردو یا پښتو یې څه ویلې کنه ها مده کې پښتو دغه د عربي انسی دي کنه ها نو موږ په سکول کې دغه انګريزي انسی ول پنځم نشو کېدی ها ستاسو زمانه کې وي تمہارا پرایمری کې او پنځم نه باندې شروع کړه آیت نمبر 3 وګوره ها
نتلو علیکا منگل ولتا تا بیانوتا تو پیغمبرا من نبی موسیٰ و فرعونا قصد موسیٰ و دا فرعون بالحق تفصیل سرا لقوم یومنون آقون دا پارا چیمان رانی ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض دا دیر روی متکبر سڑے و دخدا ازمان کی اللہ تعالی ان فرعون علا فی الارض دا دیر روی متکبر سڑے و دا ځان نه علاوه بل چا نظر من خطو د خدای ذات هم چیلنج کړو وی زمان علاوه بل خدای نشته ان فرعون علا فی الارض وجعل آلها شیعا اگر زولید آلها آل دے ازمکے شیعا پا گروپونو کی نو دس کرو دا مسئلہ ڈیرا پخوانے دا چی ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو دا داخلو اعلالیو چی دا با خلق گروپ بندی کولا خلق دا وحدت تا نپری خودل لیکن دا وحدت تراشن و کودتا کئی سکئی دا یعنی که دا یوشی دا انقلاب راولی لیکن دا یوشی دا پولیٹیکل سٹریٹجی دا صحیح چې خلکو په ګروپونو کې وړي چې ګروپ د جوړ نه کړ بیا کو دتا کوي صحیح نو دوم د تذکر دا یو معنا او دویمه معنا وجعل اهلها شيعا اقتصادي طور د په خلکو ګروپ باندې جوړ کړي و دي ته وایي کلاس ډیسکریمینیشن په موجوده پولیټیکل اصطلاح کې ورته خبره سره کلاس ډیسکریمینیشن د کلاس څخه خلک هغه چې وسایل باندې قبضه وا او څخه خلک هغه چې د خوراک د پاره ورته ډوډۍ نه ملاوي دا صحیح the economics اصطلاح کې ورته وي have and have nots have او have nots هغه چې ټول څه قبضه کړی دي ګریب کړی دي او هغه چې څه ورته نشته have and have nots وجعل آلها شیعا اد تقسیم کړی دي اهل د ازمکه شیعا په کلاسز کې یستضعف طائفه منهم یو لوی ډلا یو لوی قوم د دوی نه یستضعفو د استضعاف په معنا ده دا کمزوری کړی څه کړی ضعیف کړی نو ضعیف کړی دي اکنامیکلی او پولیټیکلی اکنامیکلی او پولیټیکلی او بس دا دوه طریقو سره چې کومه طبقه ضعیف کړه دا غي आवाज نه د اکنامیکلی ضعیف خلکو دا غي आवाज نه د پولیټیکلی ضعیف خلکو دا غي आवाज نه صحیح ادا د موجوده دنیا کې مسلمانانو आवाज ځکه نشته چې پولیټیکلی کمزوري دي او اکنامیکلی کمزوري دي صحیح حالانکه نور الله لیانا اکنامیکلی مضبوط دي بس د دنیا ته سجدي کوي ها پولیټیکل نشته یستضعف طائفة منهم چې کمزوري کوي او لوی ډله دوی نه بني اسرائیل یذبح ابناهم ذبح کوي ځوانان دا نو د فرعون دا یو کانسټنټ عملو چې د بني اسرائیل ځوانان چې دا به ټینیجرز شو یا لږ زیات نو هغه به سکیس کې انوارټ او پانسي لیکل وی داخله کلویږي دغه کودتا کوي کلویږي دغه کودتا کوي د ریولوشن راولي انقلاب راولي ما دي ترون کوي ويستحيي نساءهم وجوندي بريد خضداوي إنه كان من المفسدين يقينا دا فرعون لرديل ومفسدان الدنيا کے فساد مرئی اوز اللہ تعالیٰ ہوئے چه ونريد ومنگ دا ارادہ کرے ان من غل الذين استضعفوا چه منگ احسانو کو خلق سرا چه غی کمزوری کڑی شوی دے فی الارض پزمکت مصر کے ونجعلهم ائمہ منگ دا ارادہ کرے چه جوڑ کدوی امامان ائمہ دا پلورل دے امام مانا لیڈر لٹل مانا دا لیڈر ونجعلهم ائمہ چې جوړ کړی مذهبي رهبران ونجعلهم الوارثين او ګرځو دوی مستحقان د ټول نظام ونجعلهم الوارثين چې ګرځو دوی مالکان د ټول نظام وارث هغه سره دی چې مفت کې ورته پراپرټي ملال شي لاره مرسي د جسوره پلان کټنی اتوماتیکلی د پس انتقال شي نه صحیح موږ ورته وو تملک اجباري په شریعت کې ورته سوې تملک اجباري اونرشپ بای فورس سو ہوتا اونرشپ بائی فورس اور وداؤٹ کنسنٹ اس کا رضی وارث بخا یو کنی بخا پٹواری کا کہا ہے انتقال سو کی اگر ایون دا نیگیٹ کی نہ تو وارث پر نیگیشن میں نے کہ یہ وارث ہوئی نہ زناخلم زما پلار ماترا ټول مر جاتا کہ یو کلاس میں کہا ہے کلاس نو کدے بار بار وہی عمدہ سے پٹواری بیا عمدہ سے انتقال نشی کولے چې دې ډیپرایو کی
انتقال به کوي د پسې اونرشپ به د پسې ټرانسفر کیږي. اوس دا غینه پس کده سمندر ته ورځي نو دی ورځي خو هغه د ځاندار کې سیس کول نشي ځکه د شریعت کوي تملک بای فورس. صحیح ورته تملک یعنی ټرانسفر اف ملکیه بای فورس چې دا بای فورس وداوت کانسنت بغیر د مرزانه د هغه سړي نام باندې منتقل کیږي. خبره ده چې دا ادیو د شریعت اسلامي کې حقوق شته نه. کله کله څوک وایي افلانی هغه خپل یو بچی عاق څنګه یو بچی عاق نو چې مرشي نو خلک وایي دا به سمې لایي نو موږ ولې باندې ملایي دا غوږی دي یا دا بچی دی وایي دا نه فرمانه موږ هغه مسلې خدای سره ده یا نه فرمانه هغه مسلې خدای سره ده. هغه کوم پنشمنت چې الله ورکړي هغه ډېر مثالی باید چې د پلار نه د مور نه یا چا چې معاف کړي چې هغه نه معذرت کړي او معافي غوښتي چې ما الله لپاره اصل دا مسله ده. دا مسله د اکنامکس ده. دلته اکنامکس کې د اونرشپ بای فورس منتقل کیږي. نو وای پراپرټي نه ورکړه واپس پر سبق ته. اوس دغه آیتونو نه تشریح معلومه شو چې فارسل معنا بني اسرائیل مونږ سره ارسال کا معنا آزاد کا تا ډیپرایو کړی دي. صحیح نو دې آیت تشریح د سوره القصص آیتونو په فاتیاو دوار راشی فرعون تا فقولا وائدتا انا رسول ربکا چه منگا دوارا رسولان درفنا یو فارسل مغنا تولیگا منصرا بنی اسرائیل ولا تغذبو اتیل عذاب ورکوا نو دا عذاب مختلف فیزیکل عذاب ورکو اکنامیکل عذاب ورکو پولیٹیکل عذاب ورکو منٹلی ٹارچر کول سلور قسم عذاب ورکو دے ظالم منٹلی ٹارچر کول فزیکلی ٹارچر کول پولیٹیکلی ٹارچر کری اکنامکلی ٹارچر کری نو بس دے معنی بادا چې هغه خدا سره کې جهنم کې ځي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ولا تعذبهم دیل عذاب مو ورکوا او ما تاسو ذکر کړو چې پیغمبر د خدای بول ډولې وی حالانکه دې یک یوازې صرف یو یا د موسی علیہ السلام سره صرف یو ورو درین کا سره نو دو په دو باندې دومره لوی سپر پاور ته ولاړو او ورته سره چیلنج کړ ورته سره څوک یعنی دا ورته کول چې وظیفه ورته کولې ته بیا الله تعالی سبحان الله وایا او دې تعالی الحمدلله وایا نه بس چې نه ورغه وې دا بنی اسرائیل دې پرایو کړی دې حقوق دې غصب کړی دي دا د غلامانو خلاص کا صحیح دې دا ذاته کې ور سره همیشه دا ذاته کول حکام نه ده د الله ربوبیت معنا دا الله لار شي په خدایو معنا صحیح نو ما تاسو ته وی چې پیغمبر ولې دومره بول دي او کمپرومایز نه کوي نه نرمي ښکارا کوي زه کمپرومایز یا سودا بازی کیږي د دوه وجو یا سره د مرګ یریږي ها سره د مرګ یریږي نو شرک شي او یا مفادات لږه د وجه شرک شي یا مفادات لږه او د پیغمبر نه مفادات یو د مرګ یریږي مرګ د اخر مقدم وای چې الله په لحظه کې کراتا مرګ راشي کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یعنی هغه دا وایي چې ما دا روح کله خدای لپاره قربان شو نو ما څه قربان کړل خدای روح خدای را کړو خدای واپس واغست حق تو یہ ہے کہ حق ما خدای لپاره سن اگر دې مسلک سره وي او نمبر 2 مفادات خدای غوي نه هغه په لوګه باندې ځم کېږي او په لوګه ځم کېږي هغه دنیادارای سره ورلد ټریټمنټ سره خدای تعلق دي لہذا کمپرومایز سره پاره کمپرومایز دا دو چیزوں میں پارا کیجیے سڑے تو مرد نہ دان کرتے اور تکلیف نہ اگر دیتا ذہنی طور تیار دی صحیح اور نمبر 2 مفادات تو قربانی اگر مفادات لگی نہ قربانی نہ قربانی تصور سے پیدا کیجیے اگر تو قربانی کری پڑھوں رکھنا دے ٹیکنالوجی وغیرہ بس بورڈ خبریں ہوتا ہوگا ولا تعذبوا عذاب وركوذيتا قد جئناك بآية يقينا مغراغليوتا بآية فيوازين شان بالي من ربك جانب درفدانا والسلام السلامت يادي على من پاچا بالي اتبع الهدى چا اتباع ہدایت کرے دا وسبت داونی چ peace be upon you ورته peace be upon someone who followed the guidance سلامتی دې هغه چا د پاره چې څوک د سړیتوب په لار رواني ته د زناورتوب په لار رواني والسلام علی من اتبع الهدى الا قد اوحي الينا یقینا منتوحی کړي شوی ان العذاب یقینا العذاب دې علی من پاچا باندې کذبا چې چا تکذیب پیغمبرو کو وتولى امخو ګرځو د الله تعالی
چې دا مونږ ته وحی شوی ده، یعنی دا د الله تعالی یو فیصله ده چې چا د پیغمبر خبره نه ومنله او الله نه مخ وګرځو دا سړی د عذاب مستحق دی. نو یعنی ته زمونږ تکذیب مکوا او د خدای نه مخ ماړوا، زمونږ تصدیق وکړه چې تاسو پیغمبران یې، ډایرکشن خپل بدل کړه الله طرف ته. صحیح. اوس دا خو دې ویل علي سره دا پولیټیکل خلک چې دا د الله علي علي دی یو ټیسټینګ ورني چې دا خبرې به څنګه باندې را باندې. صحیح. اوس جنرال پبلک ولاړ دي، آرمي افیسرز ولاړ دي، او پولیس والا ولاړ دي، او آی جی پی او انسپیکټر جنرال پولیس ولاړ دي، جرنیلان ناس دي، منسټران ناس دي، او لوی خلک دا دوه مولایان صاحبان ګیری او پټکی والی دي، او الله خپل سکونه وسره دي، او موسی علیه السلام په دغه انداز باندې به چیلنج کړ. صحیح. صحابه دا دوه کسان ما چیلنج کړي، خو لوی مصیبت ته داخله کړه، بغاوت نه کی، داخله چې راځي ناس ته ټول افیسر دا بغاوت نه کی، لہذا دا خبر پرسکول سره. قال فمن ربكما، قال فرعون فمن ربكما، سوک در رب ستاسو دوارو او موسیٰ، تاسو ما تو غیر چه رب امنا ستاسو رب سوک دے، او ورده داونه چه فمن رب سوک نا وستاسو دوارو رب سوک دے. یعنی بنی اسرائیل چې ستاسو قوم دی خو زر رب منلې، هر چې فرعونیان دي کاپټکس هغه یو زر رب منلې، تاسو دوه واحد کسان چې ما رب نه مني، تاسو رب پکې څوک دی. قال فمن ربكما، ورته وې څوک د رب تاسو دواړو او موسی. قال موسی علیہ السلام ورته ربنا، رب زمونږ الذي آغا الله دې آتا كل شيء خلقه، چې ورکړې دې هر چیز لا صورت او شکل خپل او سټرکچر خپل، ثم هدا او بیا یې ګایډ کړې دې طبیعت خپل ته دې ګایډ کړې دې. الله تعالی هر نوع مخلوق له یو سټرکچر ورکړې دې، او بیا متعلقه سټرکچر له یو طبیعت ورکړې دې، بیا متعلقه سټرکچر له یو طبیعت ورکړې دې. نو اوس مثال دې طرف ته وګورئ. موسی علیہ السلام ورته ټولو کائنات رب الله دې، ټولو کائنات رب اتیو الله دې، او دلیل دا دی چې الله تعالی د ټولي دنیا خورونو له یو شان سټرکچر ورکړی دی. تاسو ته دوه خو هر کتره دنیا کې تاسو خو نه بس هر کله افغانستان یو کله پاکستان یو کله امریکای سټرکچر به ما نشانه کوم چې خاص سټرکچر په افغانستان کې هغه سټرکچر او دنیا د امریکا کې او هغه د کینیډا کې او په استرالیا کې دا وځه. صحیح. او تاسو په هر کتره چې هغه بیان کې شسته صحیح کو چې आवाज کوي نو بګي کاغه د امریکای وینو هم به او کوي، کاغه د افغانستان هم به او کوي، کله بنگلاديش نو هم به او کوي. موسی علیه السلام ورته دا د خدای دی یو والی او د مالکیت دلیل دی چې ګوره ټول دنیا خورل سټرکچر یو ورکړي، طبيعت ولې ورکړي، د ټول دنیا سپول سټرکچر یو ورکړي، طبيعت ولا مو ورکړي. صحیح. که خدایان د خطو مختلف نو بیا به د مخلوق طبيعتونو مختلف وو، بیا به یو نوع مخلوق دغه یعنی سپیبل خدا امریکای د سپی بد وخت پیوي، د افغانستان د سپی بد ریخ پیوي، د پاکستان د سپی سلور پیوي. صحیح شو. د امریکای سپی بد غفلت کول، د افغانستان سپی بیا میاو کول چې میاو. صحیح. نو ورته چې دا دیم غپیږي او هغه غپیږي او هغه غپیږي، پته ولګی دا دې منبع او سورس یو دی. تر دې ټولو سورس موسی علیه السلام څخه ټیکنیکل او لاجیکل خبره ورته کړه. امر دې کې رااله څه ټیکنیکل خبره ورته وکړه. پیغمبر خدای دا سه انسپایر کی دومره ښه خبره وکړي چې هغه مخاطب له چل ورته دې جواب سوال کړي. قال وی ربنا الذي رب سما آغازات آتا كل شيء چې ورکړي به هر څه خلق او صورت او شکل داغ، ثم هدا او بیا ورته هدایت کړي، طبيعت ورکړي. قال او ورته فرعون اوس دا جواب هغه ورکړ، نو دې ور سره ستوړ نو دې ور سره جواب نو دا خو ما کول نشو، لہذا دې ټیسټ کړ په بل موضوع ورو سبجیکټ ور سره بدل کړ. قال وی فرعون فما بال القرون الاولى، وسد حالت او قصال القرون الاولى دروازه امتونو واده خلک زمونږ راغلو دا غیسه قصر ته معلومه ده. فما بال القرون الاولى شیطان سره چې وی هغه چې د سبجیکټ نه او د موضوع نه اړای نو په هیڅ باندې ورړای سره کې سره په هیڅ باندې ورړای. لہذا فرعون هغه سټریټیجی فالو کړه چې دې په هیڅ اورو. قال فما بال القرون هیڅ په یو داسې شی دی چې دې خو څه ان نشته. خلو بیا څه وشو
بیا دا غینه پس دای سره څه معاملې وشو د دې نه مخکې یو قوم راغلی و هغې سره نو دا خو یو داسې ان انډنګ ټاپک دی چې ختمېږي نه او هغه غوښتل هم ده چې د سره اعصابي جنګ شروع کړه څه وکړه ورسره اعصابي جنګ ورسره شروع کړي دی ستړی کړي صحیح موسی علیہ السلام خدای پیغمبر ہو قال فما بال القرون الاولى ما موسی علیہ السلام فرعون سره دا چلو کوئی دوه کسان ډوډۍ کناست څه نه ډوډۍ کا او نو کرامت شیش کباب کړو دلا شیش کباب ډېر څه دی اجباری او سره وی اجباری دیو ته جوړي وغه ریتای ناډن مزدار وی او زا واجبانی خلو زاو ته خوراک تناسو دی تیاری نو زدی شیش کباب کړو دی خو ګوره د انځم المانه راغلی صحیح نو سره یو هغه ډیرو خيار سره و چې دا ملګری چې را سره شریک شي دا په لاسلو سي خان دي نو دې به را سره نیم کی دو بده او پری وی دیو څه په فکر لګول په خاري چې دا سي خاص ګرځو وکړو هغه ته وستا والد ته چو هغه وفات شوی څنګه صحیح ناغه ته کیسه شروع کړه وی بس بابا می پټی ته تلو الته یې کولا ډوډۍ چې ور پسې لاړه ا ډوډۍ وې دوی چې بس کې دا هغه لګه سخت شو ډوډۍ چې وخوړه معمولی درد ته شروع شو ماسپخین پورې خو گزاره وکړه خو ماسپخین هغه درد مړ یو کیسه شروع کړ یو غنټه چې هغه نه پسوم بیا هسپتال ته وته په خبر تا هغه وی او دغه په کولمو کې دا چل شوی دی سرجری ورته کو سرجری ورته وکړه دوره ځل ته د انټنسیو کیر ته وته بس په درې باندې باندې بیا وفات شو نو چې تاسو کیسه خلاصوره نه شعر اعلان کړو صحیح نو ورته خو په الله خلاص کړي نو خو چې دلته دوه کتلې دي چې ما سره چلو کړو دای ما سره چلو نو دوه ته استحپلار څنګه مرشه استحپلار هغه په دې خیال سره به بل دا درس یې مرشه موسی علیہ السلام فرعون سره دغه لوبه وکړه هغه په کیسه ورړو وې سابقه امتونو سره ځل شو خدای ته پته موسی علیہ السلام ورته خدای ته پته ارته خدای سره په ریکارډ دی قال فما بال القرون الاولى وبويسر حالته كسا دقوان امتنا قال اوي فرعون علم او موسى عليه السلام علمها عند ربي تاغلوان امتنا طول معلومات سما رب سردي في كتاب اغور سرتن دي في كتاب المعنى او برکت باندې دي ټول سي ډي جوړ کړی دا ټول سي جوړ کړی دا سی ڈی یا ڈی وی ڈی وغیرہ کړی دا دغه حرکات پکې محفوظ دي الفاظ محفوظ دي هر سکند محفوظ دي صحیح we have nothing to do with صحیح you should not worry تر هغه متعلق ورې مکه او بس هغه الله تعالی دا قال علمها عند ربي ودا علم زما پروردگار سره فی کتاب پنځکلی رکړ کې لا یذل ربي نخو زما پروردگار خطا کیږي ولا ينسى او ناغه شيږي ناغه خطا کوي مسټیک هم نه کړي صحیح ڈی وی ڈی ور تیار کړی دا اس شی ته هلی دیوم نه هغه ڈی وی ڈی کرش کیږي صحیح هغه سی ڈی او ڈی وی ڈی اکرش کیږي هم نه ای باندې سکریش هم راځي هغه ارس محفوظ دي هغه پرې دا وایي صحیح خوزده په فرعون باندې دا مانی چې الله تعالی د کائنات خالق دی نو ګوره په دې تسلسل کې وسروم هغه فکر خبر ورکوله کم خلک چې فکر سره کمیټډ دي نو دې هر ځای وي خبره بخبله کوي صحیح کبله موضوع سره هم چیرې نو دې باندې خپل موضوع ته راځي خپل سبجیکټ ته راځي یوسف علیه السلام جیل کې او دوه ځوانان ورته له خوب لیدل دي سمو کړی دي وی خوب ملی دلے ما وی خوب کی قتل چې انګوران ما چوڑاوم او داغي جوس دا بادشاہ لورکوم او هغه بل ورته ما خوب قتل لري سربانه می ګوډای دي اگر اولم مرغان راځي او هغه باندې ټنګي وي هغه نه خوراک کوي د دې خوب تعبیر سره یوسف علیہ السلام چې پیغمبر د الله تعالی د پیغمبر بنیادی کار خو خلق د خدای یو والی طرف ترا بلل دي ناغه ورته لا یاتیکم طعام ترزقان الا نباتکما بتعبیره وې د لنچ نه مخکې دا د ورځې لس بجې وي نو د لنچ نه مخکې تاسو له بل خوب تعبیر درکم خو زما خبره وره زما انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله ولا باليوم الاخر زما وی تعلق یو داسې قوم سره نه په خدای یقین ساتي نه په آخرت یقین ساتي تاسو څه کیفیت ته ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار چې په ډیرو خدایانو عقیده ساتي دې کې بهتري ده کنه په یو خدای چې عقیده وساتي وګورم یوسف علیہ السلام جیل کې لري کسان ول راغلي دي د خوب تعبیر ته غواړي دی ورته د خوب تعبیر کو بدل کوم په زما موقف اوري لومبه زما بنیادی مقصد اوري انت څنګه کله څنګه راشي صحیح دا نکاح والا څوک راشي زیات تر څوک راځي نکاح والا راځي نو د موږ وخت یې مونږ نه کی د تخفیف بس شاباش صحیح
دا به په باسه فریضه نه کړو ځکه دا نکاح سنت دی دا دغه څه دین کام ټول خلک لګیاري بچی راړي ته نشي راړي صحیح درته په واسه صحیح نو وایي چې معافي غواړم درته خدای نه معافي غواړي اول لا شي منځ کوي صحیح استغفر الله وایي څه کوم کدا کار زه نه کوم نو زما خدای و مال دومره لوی سخت سزا راکړي چې و مولا خدای ستابه وباسي ستاره خدای به وباسي تا چاله د خیر دعوت ورکړه کبه تاسو خلکو نه کوونه ته نه کوونه ضرورت لري تاسو د وسانو د وسانو خو خو نه ونیسل ته ونه دین ته وګورئ صحیح نو دا دین تقاضا ده چې د دین خبره دا په هر څه باندې مقدم وي د دین په خبره باندې نه کمپرمایز کیږي نه بل شی له بدی باندې پرایورټي نه ورکړي دا فرست پرایورټي ده صحیح شو نو یوسف علیه السلام او دلته موسی علیه السلام هغه ته تاسو کوی سابقه امتونه به دا غي سیدی خدای سره محفوظ ده هیڅ شی پکې نه در خدای نه مشوي هغه سره به خدای خپل معاملې کوي کوم خدای بس به هغه دعوت طرف ته راک الذي الله جعل لكم الارض چې هغه ګرځولې تاسو پارس مکه مهدن فرش مهدن معنا فرش وسلك لكم فيها سبلا اجوړ کړي تاسو لا پدېزما کې سبلن فری ویز روډونه څه روډونه لای وانزل من السماء انازل کړي د وریځنا ما ان اوب فاخرجنا رايستل من دیوبو سره ازواج مختلف قسمنا من نبات دشنینا ویجیټیشن ناشتا مختلفنا وما غيو اوبدي چې الله تعالی خزمه کرا زرغون کی نو دغه دی پټی کې د سیوانو باغ ده نو سیوان ورسره ګلان راوباسي او دغه تبلغه د خوبانو ده نو ته خوبانه ورسره راوباسي دغه بلغه د الوچو ده نو انت غي ورسره ګلونه راوباسي نو موسی عليه السلام ورته بیا وې چې هغه خدای چې یو طرف ته وګوره ټول دنیا خرونه سټرکچر یو ورکړي ټول دنیا خرونه له سټرکچر یو طبيعت ورته یو شان ورکړي طبيعت ورته یو شان ورکړي خو چې کوم ځای تنوع او ورایټیز ته ضرورت دی نو هغه الله تعالی دی یی دا یو پټه دی دلته د سیوانو باغ دی د ګلونو انداز هم جدا دی او د فروټو خوند هم جدا دی دا بل پټه دی ورسره صحیح او دې کې د خرمانو باغ دی د ګلونو شکل هم جدا دی او د خرمانو لذت هم جدا دی نو دغه ته خدای وایي یو ځای چې وحدت پکار انواع ازواج معنا انواع کاینز ورایټیز فاخرجنا به ازواجا رايختل دې مونږ دې سره ازواجا مختلف انواع ازواجا شتى من نبات شتى معنا مختلف ازواجا شتى مختلف انواع من نبات د ویجیټیشن د گیاهونو د فصلونو د غلو د فروټو کلو خریتاسو ورعو انغامکم اثروی پکے مویشی خپل انغام مانا مویشی سروی کلو خریتاسو ورعو انغامکم اثروی تاسو انغامکم مویشی خپل نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې په دغه شی کې بنیادی مقصد خوستا خپل ځان دی او چونکه ستا ژوند په مواشیو باندې موقوف دی نو ما د اضافي شی مواشیو لږ کړل دي مونږ غنم کرو نو مونږ غنم د دانه لپاره کرو که د بوسو لپاره تاسو بوس ته سوای ما یعنی هغه بوټي چې مېده شي په ترش دانه پته یو څه ها پروړ یې نو یو سړی چې غنم کوي د پروړ په نیت کوي کړه دانو په نیت ددان الله تعالی و استا مقصد کو دانی دی او ما سره استاد او غیان هم فکر دی نو دا پرول د لږه اضافي درکم صحیح چې کون کرے جوار کرے نو ستا مقصد کو دانی دی خودل بشل نه پکې اضافي درکم ټانټي درکم د مواشو لپاره او هغه توکی موږ ته توکی وایو دانه چې تل کې تاسو سوای تاسو وطن کې جوار یې نه جو انوي تاسو وایي چې دانه تل کې چلای نه ټانټا په بوټه دی هغه بوټه بوله اچھا دای ته کې ته ټانټا وای هغه ته موږ توکه وای سوره النازعات د درشمه پاره دیم سورته ده page 587 آیت نمبر 19 نوالا
انا سورہ نازعات نا سورہ نازعات پسیر سورہ عبس پس دے پسے کم سورت سے آیت نمبر 30 نوالا آیت نمبر 30 591 فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِ انسان دے وګوري لا طعام خوراک پکا اللہ تعالیٰ وہی تصار لگیا ہے بریک فاسٹ کی سوزنا خوري بیا په لنچ کې خوري بیا په ډینر کې خوري د میز مېز کې دوه درې کوکیز چای سره وخوري چای سره دوه درې کوکیز الله تعالیٰ وہی باید چې ته په دې خپل فوډ باندې لږ فکر وکړې نو که په دې خپل طعام دې لږ فکر وکړو او مغزه دې اوسغلول زبر تاریخ کې هم ښکار شي فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پسود ګوري انسان الی طعام خوراک پلتا چې دا خوراک دغه څومره ټیسټي کیک جوړ شي څومره ټیسټي بریډ او ډوډۍ جوړ شي الله تعالی فرمایي تلک دې باندې فکر وکړه چې دا بوټي چې کله ځمکه نه راووته او دې سټیج ته راورسېده چې اوسې زه خورم لقمه مې جوړه کړه نوړای دې جوړه شوه ډوډۍ دې جوړه شوه دا د څومره لوی پروسس نه راتېره شوه انا سببنا الماء صبا چې مونږ راواړولې اوبو ان ابندنس مونږ د وریځ نه بلا ډېر باران راواړو انا سببنا الماء صبا چې مونږ راتوې کړو اوبو پښتو کې ورته سوې تو یو ولوي چې په شرط باندې اوبه راوړل سوې تو یو ول انا سببنا الماء صبا چې مونږ راتوې کړو اوبو مکمل طور ثم شققنا الارض شقا ابیا مسیر کزمکا مکمل طور بیا مسیر نو طریقو اوس دا څنګه چې الله تعالی دې ازمکه سری کړو بیا هغه ځای سری کړه لږ نه یہ دې دې تیخ تصویر کړه ورسره بل کې غراوته ورسره بل کې غراوته ورسره بل کې غراوته په یو فوټ کې گزره تیونه راوته د دې وجه الله تعالی وایي زمکه می انچ په انچومنا ملي میټر په ملي میټر سری کړه ثم شققنا الارض شقا بیا مسیر کزمکا مکمل طور فانبتنا ذرکم گفیا پدے کے حبا دانا وعنبا انگوران وقضبا vegetation of different kinds vegetation of different ہر قسم نسیزنا وزیتونا ازیتون ونخلا اخرما کجورا وحدائق غلبا او تک گارڈنز دا سے گارڈنز چې پکې ونه ولار دي په میاس کې شفتل شوی دی حدائق غلبا دې ته وایي ها باغونو کې په میاس کې سو غنمو کری سو پکې وربشو کری سو پکې شوتلو کری وحدائق غلبا اغور باغونا وفاکهتا افروت او میوه وابا نو اب وای دا پروړتا اب وای روړتا بوسوتا هغه شی چې په فصل کې غستا مقصد ني اضافي د ملاو شوی بونس کې ملاو شوی اضافي مولا شوی بونس کې ملاو شوی متاع لکم دا انجوائمنٹ استاسو د پارا ولانعامکم استاسو د سارو د پارا متاع لکم دا د ژوند ذریعہ د تاز د پارا ولانعامکم او استاسو د سارو د پارا نو عینه دغه شی د قدرت په حواله چې الله دلته ذکر کړی موسی علیه السلام فرعون ته دې ریفرنس ورکړ واپس خپل سبق ته چې کلو پریتا سو ورغو انعامکم اثر ویسار رخبل ان فی ذالک یقینا پدې ټول پروسس کې لآیات ډېری نشانې دي لئولن نها د عقل د مالکانو لپاره نها دا پلورل او جمع ده د نهیتون او نهیه د نهی نه ده د نهی معنا ده منکول نهی معنا ده منکول اوس عقل ته الله تعالی نهیو وی منکون کې ځکه انساني عقل د نارواو نه منکول کوي دته نهیه ځکه وی چې دې منکون کې دې انساني عقل د نارواو نه منکو دا الله تعالی انساني عقل کې دا شی کې دې چې دې ناروا نه برداشت کوي دې ناروا نه برداشت کوي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ډیر عجیب مثال ورکړی دی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انساني عقل یا انسانی فطرت ناروا ولې نه برداشت کوي دا الله تعالی یو الیمنت ګوره د انسان په مزاج کې چې د ناروا نه برداشت کوي نو ډېر اسانه سره مونږ ته تفهیم کړل هغه یو سړی چې غلی کوي
څه غلاګانې کوي د خلکو مالونه پټي صحیح اوس دې په د شي ناروا ده عقل خنګني او دا سړی په کې انوال دی رضش په هم دقه کار دی رضش په هم غلاګانې کوي خود د عقل اوسم دا نه منځ دقه کار دی په کې انوال دی خو عقل نه مني چې دا کار دی نه هغه وجه ویل دا چې هم دغه سړی چې دا پردې مال غلا کوي د مال د سو غلا کې چې د ریاکشن وسی د مال د سو غلا کې چې د ریاکشن وسی نو دې وایي جزاک الله دې سړی ته کار کړی صحیح بلکې دا حضور انټرنیشنل ارامي چې دغه کې 50 روپۍ هم غلا کړو کور ته اور شيګا څنګه خو شیطان شوی اوله کور ته مشاهد رحمت الله علیه فرمایي اوس دا دې چې دومره امتحان درسي پته ولګیدا چې د په حق کې دا الیمنت لګیدل چې دا کار څنګه دی صحیح ګینه کدا کار هو صحیح نو پاره باندې ریاکشن نه ځای چې اوس دې کار کړي ته په ریاکشن ځای صحیح اور دا عقل وای چې دا کار ناروا دی دا شاهد رحمت الله علیه فرمایي یو سړی د زناکار دی څه کوي زناکاری کوي د پردو زنانو عزتونه اخلي او دقه سره د مور په عزت کې شوکلاس واچي د لور په عزت کې شوکلاس واچي خدای دې موږ ټول عزتونه وساتي د خور په عزت کې شوکلاس واچي د خزه په عزت کې شوکلاس کې د ریاکشن لګاسي چې د ریاکشن ها البته شاسب انت ایکسپشن لیکل دي الا كل مخدج عصت مادته ها البته د چا نیچر کې لیوان ته ترانسفارم شوی د چا نیچر او فطرت چې لیوانتوب ته ترانسفر هغه سره بیا دا احساس نه دا په مورچه لاس واچو هغه څه کار نه په خور ولا لاس واچو څه دا نه چې ترانسفر شوی دی صحیح دا نه هغه وی عقلي تور لیوانه شوی دی عقلي تور ته شوی دی لیوانه نو یو سره چې لیوانه شي هغه ته ګرمای او د یخنه احساس کی زمون په کلی کې لیوانه یا سبحان الله خلقو په دنه کور کې اور بلاو سره کو موږ دې هاتي خلک موږ سره ایټر چتاوي صحیح اور بمبل صحیح نو خلق دور یخنی بوا چې په دا کور کې به اور او ما کله کله زړه شپې وچرته تلم بلکې د بیان ته د شپې براتلم یا سبحان الله په دې یخ کې به هغه د قضا کمیش په ادا سے بار بنا صحیح کټه کې به وفات صحیح نو بس پیدا شوه دا قضا صحیح ها په دا سخت ګرمۍ کې په جون جولای کې چې د نور بس وزول کول ما دا کته بربند وځي دې نورته سر به لګړو بدن به لګړو په به لګړې صحیح نه هغه دومره د اور غو ګرمه شګه هغه ولا نخ پیټولې نو ولا هغه ور سر ته ولا بدن ته وجه ذکر هغه فیلینګز شي احساسات نو ستم سره حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي چې کچا ولا مور باندې لاس واچو خور باندې لاس واچو د باندې الیکشن نکړي د دې سړي فیلینګز هم شي دي د روحاني تور سپیچوالي دی ولې شي د څه شي له دې وایي چې د خلکو په څیر سپیچوالي دی ونی ما دا ټول سړي دا سریټورین ته بوتل غواړي دا څه دې ریاکشن کارګي په خبرو له خوشاله شي کله نه خبره کلو ورغو انغامکو خریتاسو سرویتاسو ساوخ بل ان فی ذالکا یقینا پدے طول با خبرو کے لآیات عبرت ندی نشانے دی لیولن محابا کل خواندان پارا منہا خلقناکم دغز مکن مونگ پیدا کریے تاسو وفیہا نغیدکو او دغز ماکی بواپس کو تاسو ومنہا نخرجکو ار دغز مکن بناو باسو تاسو تارتا اخرى یو بلکرت منها خلقناکم دغز مکن مو پیدا کریے وفیہا نعیدکم دغز مکن تبو بیا واپس کو ومنها نخرجکم ار دغز مکن بو بیا را او باسو یو بلکرت جوندی دا احتساب دفارا سر پارا دا احتساب و اکاؤنٹیبلٹی پر نو صلی اللہ تعالی انسان بنیادی طور پیدا کر دغز مکن او سنگے پیدا بغالتنا پروسیجر لکھا کہ سنگے پیدا کر پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ جبریل تا اللہ تعالی حکم کو کہ دے گلوب سر پہ راغون کا دے سطح راغون کا دزمکی نا خپل یو لاس باندې دا ټول گلوب ریک خپل یو لاس باندې دو لاس نه ځکه ازماس په لاس نه چې تمره خوره پکې راځي ادي جبريل لاسو پیغمبر ته ځانو خود صلی الله علیه وسلم او کوم ځای ځانو خود بابي عبدالعزيز تاسو ټول کتل دي صحیح ها کرګی ته حدیث کله بزو دا ډېر خبره ده صحیح نو اجمنی تیار دي زګر ته لاندې ته جی ان شاء الله ټول به ان شاء الله عظم دي شمس تعالی به پیسې درک
صحیح so anyhow نو باب عبدالعزیز تاسو کتل دی باب عبدالعزیز سره مخامخ دا کوم زون چې دی البته تاسو یو غټ هسپتال کتل دی هغه ته لیکل الاجیاد هاسپیټل خلک ورته اجیاد هاسپیټل مستشفى اجیاد العام پبلک هاسپیټل اجیاد پبلک هاسپیټل صحیح نو دغه محله ته وایي محله اجیاد دا محله دا زون دې ته وایي محله اجیاد حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی جبرئیل امین ته وایي مرګریا ته ما خپل فزیکل شیپ باندې ځان نشي کولای ناغه ورته دا خبره خو زمون کنټرول کې نه ده دا خو د خپل سټیټس نه کتر راتل دي او دا سټیټس نه کتر راتل سبجیکټ دی اپروال اف الله سبحانه و تعالی مون خو د خدای حکم ته سبجیکټ یو کار په خپل خو نشو کولای یو کار په خپل خو یو سړی چې د ګورنمنت په سنسټیو اداره کې کمر نه پوسټ کوي د ګورنمنت په سنسټیو اداره کې چې کله سړی په اهم پوسټ باندې وي اهم پوسټ نو هغه خپل ځان ډیر زړه ساتي ځکه ریکوایرمنټ شته چې ته پبلک سره ډیر زیات نه مکسي او که څوک ولا دعوت ورکی هم څوک دوی ولا دعوت ورکی هم هغه وایي چې زه ډپارټمنټ سره خبر وکم سبا وکم ډپارټمنټ سره خبر وکم چې ډپارټمنټ دا اپروکې کنه اپروکې په خپل مرزه باندې چې دعوت نشي قبولوله ځکه سنسټیو ډپارټمنټ سره دا تعلق دی صحیح نو جبرئیل امین ولې سنسټیو ډپارټمنټ خو بل نشته نو پیغمبر علیه السلام ته وایي چې موږ ټول معاملات دي هغه د الله په اپروول باندې نو تقوی دا الله دوست دی ته چې سوال غوړ ته ها کوي الله ورته کوي ها الله نه کله وو ته بس ما کوي ورته ځان نو پیغمبر علیه السلام الله تعالی ته جبرئیل په خپل فزیکل شیپ کتر واړه الله تعالی او فرمایي ځان ورته خیر قرآن کریم کې بل الله فرمایي سورہ تکویر کې ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوپن هرایزن باندې جبرئیل امین وکړ نو جبرئیل امین بخاری روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه ابن عباس ته روایت ته چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې جبرئیل ماته محله اجیاد ته ځان راوخو کوم ځای ځان راوخو محله اجیاد کې الله تعالی فرمایي چې بالافق المبین د هرایزن باندې ښکار شي افق باندې په هرایزن او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هرایزن باندې ښکار شي نو څنګه ښکار شي قران کریم فرمایي ثم دنا فتدلى په هرایزن ښکار شي نور راکوزیدو پیغمبر ته باندې ذکر فتدلى د پیغمبر علیه السلام مخ ته د بدن یو حصہ راځوند نشته یو حصہ راز ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى د بدن هغه حصہ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صرف په 2 کولا فاصله باندې و 2 بوز دې ته بوز 2 بوز فاصله باندې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپټول بدن ور نظر واشه اوس حضور علیہ السلام په خپل د جبرئیل د بدن ذکر کوي فقط صد ما بین المشرق والمغرب هرایزن او سپیس ټول د جبرئیل په باډي باندې ډکو ټول سپیس دا د جبرئیل باډي کور کړو وله 600 جناح شپک سو وزري وي الله تعالی ما ته خود سو وزري شپک سو نو چې دومره لوی باډي نو لاس په سومره you can imagine صحیح نو دې وجنه جبرئیل امین دا ټول ګلوب دا سریک دا ټول ګلوب باندې لاس راځي صحیح او دې راغون کوم ځای کې عرفات یو وادي ده هغه ته وی ویلی اف نومان سو ورته وادي نومان نو وادي نومان کې دا شعر راغون او حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم سلويخ کاله مسلسل په دغه خوره باندې باران کېده څه کېده باران ینه دا ساينس دانان هغه ساينټیفیک اپروچ سره خپل خبرې کوي نو کله کله هغه کلیک شي په صحیح ځای باندې دوی وایي چې هغه دومره وارو هغه ماده د ازمکه دومره ګرمه وه چې د دې یخولو لپاره بلا کلونه باران کېده چې دا یې قشي پیغمبر علیه السلام فرمایي سلويخ کاله مسلسل باران کېده څه کېده باران کېده اوس باران اوبه اگر چې ډیسټل واټر وي خو د دې ایواپوریشن د کویانو د اوبو ایواپوریشن شوی د سمندر د اوبو ایواپوریشن شوی د دریاب د اوبو ایواپوریشن شوی د ترخو اوبو ایواپوریشن شوی د خوږو اوبو د هغې آبي بخارات د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي فعجنت بالمیاه المختلفه دا خاوره د ټولې ځمکې په مختلفو اوبو باندې واغږل شوه مختلف اوبو باندې ان سنس چې ایواپوریشن کې خدا نه وایي چې خوږې اوبه ویپر شوي دي هغه سمندر ترخې اوبه هغه نه دی ویپر شوی نه هغه ایواپوریشن کې ټول اوبو کې عادت سویه برابر نو حضور علیہ السلام فرمایي په دغه مختلف اوبو باندې واغږل شو د رنگونو اختلاف ولې ده د خاورې د وجې د طبیعتونو اختلاف ولې د اوبو د وجې
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او د دوه انسانانو طبيعتونه دی او بل مختلف دي د ډراپ تعلق دی چې ته کم ډراپ واغې سره راځي دی نه کم راځي صحیح. نو حضور اسلام فرمایي ومنه اختلاف الطبائع والالوان رنگونه ولې مختلف دي د خاورې د وجې څه وجې د خاورې د وجې او طبيعتونه ولې مختلف دي د اوبو د وجې. او ابن عباس سے وایي چې پیغمبر اسلام فرمایل چې دغه خاور وادي نعمان کې راغونډه وا او باران په کېدو سلويخ کاله مسلسل سلويخ کاله مسلسل نو هغه وایي الافراس الضخمه غټ غټ اسونه څه شي غټ غټ اسونه چونکه عرب د اسونو نه واقفو د ډایناسور نه خصوص نه واقف نو کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به ډایناسور هغه به لګیاو په دا خټو کې به ټوپونه وال نو عربو به ورته خل نه لاس بل ډایناسور سي صحیح چې ډایناسور څه شي لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د پوهې لپاره نو خداوي چې اسونه اني وې ډایناسور بلکې الافراس الضخمه ځکه سټرکچر په بالکل د اس شان دی عرب دینه واقفو نو سټرکچر ډایناسور څنګه ده هغه څلور پیډي هغه شان باډي درس صحیح. نو حضور حضرات والسلام فرمایي چې غټ غټ اسونه دې بدی کې دمګونه وال چې دا شیخ خمبيره شي چې دا څه شي چې دا شی مکسي او خمبيره شي یست جوړ شي خمبيره دا شی ده چې به دا راځي نو تار کوي چې راځي خمبيره ما موږ تاسو کوي څنګه وړاغو نو چې نو دا سلويخ کاله باران ډایناسورس په کې ټوپونه وال چې دینه بالکل خمبيره جوړ شو څه شي جوړ شو خمبيره نو الله تعالی د دینه نیوکلیس راوښته دې خټه نه څوک نیوکلیس راوښته یعنی موږ د خاورې جوړ نه یو موږ د خاورې د نیوکلیس جوړ قرآن کریم ورته سلاله وایي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين نو سلاله انګریزي کې موږ ترجمه کوو ایکستراکټ یا ابستراکټ نو ابستراکټ او ایکستراکټ دا څه شي موجوده دور کې په ټیکنالوژي ډیره ډیولپ شو نو ډیر ښه کانسپټ موږ ترا کې نیوکلیس صحیح چې انسانان دا د خاورې د نیوکلیس نه الله تعالی جوړ کړی دي نو آدم علیه السلام د نیوکلیس نه جوړ کړ څه نه جوړ کړ د نیوکلیس نه جوړ کړ اوس دغه نیوکلیس سره د باډي جوړه ده لہذا ریکوایرمنٹ ټول دغه خاورې نه دي زموږ د باډي ټول ریکوایرمنٹ چته نه خوراک چته نه سکاک چته نه ایون کدا سافټ ډرینکینګ د سافټ ډرینکس دي دا د چته نه رسېږي خو د خاورې نه رسېږي صحیح ان ون وی ار دی ادر صحیح او بیا واپسې مو شرط ده هم دا خاورې ده دغه ریټرن پلیس چې کوم دی راغلی الله تعالی هم دقه ذکر کوي چې منها خلقنا ټول څه لاجیکل دي ټول څه دین کې چې ذکر کیږي قرآن کې ذکر کیږي ویری مچ لاجیکل منها خلقناکم د دغه ځمکې نه موږ پیدا کړې تاسو وفيها نعيدكم دغه ځمکې ته به واپس کوو تاسو ومنها نخرجكم دغه ځمکې نه راوباسو تاسو تارة اخرى په بل کرت باندې معنا د مرګ نه بعد به ټول راژوندي کېږي دغه ځمکې نه به مو راوباسو او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي راولي کې نثار احمد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب انسانی بدن چې کله خاوره کې دفن شي نو خاوره کی مگر عجب الذنب نه خاوره کی عجب الذنب اوس عجب الذنب لټرلی معنا او لغوی معنا انټیک سو د سپاینل کارډ اند د بیک بون د ملاده تیر کوم لاندې نه اند دغه ته عجب الذنب وای سو عجب الذنب کوم دار چې داروون وایي زما لکای واره کړ شي داروون وایي زما څه زمونږ نه راغوا صحیح ها او دا د انسان لکای وا ها انسان لکای ناس تر رسول الله ناس تر رسول الله صحیح نو ځکه د انسانانو لکای نه پیدا نو زموږ شیخ ته ډېر عجیب خبره کوله ویک بالفرض پپلار کې یو عضو کندم وی او اولاد کې هغه نه پیدا کیږي نو بیا خو باید چې کانا پلا ټول اولاد کاڼاګان پیدا کیږي صحیح او د ګډ پلا ټول اولاد ګډان پیدا کیږي او شیخ رحمت الله علیه مو کوم وایي چې سنت کړي پلا پکار چې مسلمانانو بچو ټول سنت کړي پیدا کیږي بیا ځکه چې لکای د پلا ته مشر پلان کې لکای وسوري د ځکه انسان لکای نه پیدا کیږي صحیح نو پیغمبر علیہ السلام فرمایله عجب الذنب نو عجب الذنب اصل کې دا انټیل دی خو صحابه چې کله دا لفظ واورید نو هغه ته فیلینګ شو
چې دې ځای په د عجب الذنب سبل مفهوم مراد وي دا پیغمبر اسلام په دغه ما حالانکه د عجب الذنب لفظي معنی په ټول صحابه ته معلومه عربو دا عربیانو اصطلاح او عربي ژبه هغه کویدل خو هغه تاسو ته پیغمبر علیه السلام نه و ما عجب الذنب الله پیغمبر دا عجب الذنب چې تاسو وایي نه خوري کیږي دا څه شی دی انساني بدن کې دا عجب الذنب څه شی دی نو صاحب اخو ساده خلکو ساده خلکو ایتر ماډرن ټیکنالوژي و نو ورسره مایکرو زوالوجي او بایولوژي ورسره مایکرو فزکس ورسره نو ورسره خوربین او دوربین ورسره هغه زمانہ کې نو ورسره مایکروسکوپ ورسره نو ورسره لہذا هغه ته پیغمبر علیہ السلام د پویولو د پاره د ویزیبل ورکوټی سیز مثال ورکو او دا وی په نظر کې ویزیبل او مرئی ورکوټی سیزو د شرشمو یا د اوری دانه ایکه د اوری سیز ذکر کو نو سبا یادو د اوری دانه یا ذکر دینه کم شی باندې غي نه پیدا دا غي اپروچ تر دا زمیدار خلکو په وچه کې اوسېدل سارایانو د ټولو ګرین ورکوټه ګرین چې دای په مشاهده کې وغوښته شو شرشم یا مسترد گرین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته مثل حبه خردل دا په انساني بدن کې داسې باریک شی لکه د اوری دانه یا د شرشم دانه اوری دانه یا د شرشم دانه د نن سموده وړاندې موږ ورته سوې ریډ بلډ سیلز سبا ورته ریډ بلډ سیلز بیا سموده بعد مو نور پراګرس کوم بیا ورته ټیشو دوی سمو ورته ټیشوز مو وې نور باریک شي اوس چې نور تاکي کو نو دی ان اے ته ورسېدو نو کوس پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه ته وی چې انسان ټول خوري شي دی ان اے نه خوري کیږي انسان ټول خوري شي او دی ان اے نه خوري دی ان اے څوک دی څنګه دا یې په اپروچ کینو دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا غوی په ذهن کې بنیادی کنسپټ جوړول لپاره بس مثال ورته مستحبت خرد لري ورکوټه شه دی لکه دوی دانه پشان یا شرشم دانه پشان او پیغمبر اسلام کو فرمایل منه یخلق وفيه يركب دغه معمولی ذراتونه الذرینا انسان پیدا کیږي او دغه سره بدن گروث کیږي سره بدن گروث کیږي نه هغه دی نه ذرات یې هغه پروکیږي او بدن غټیږي صحیح یا هغه ار بی سی دی هغه پروکیږي او بدن غټیږي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سلويخ کاله مسلسل به باران کیږي چې دنیا ختم شي once again the same 40 years سلويخ کاله مسلسل به باران کیږي ثم ينفق اسرافيل بیا به اسرافيل یو بلو کی نو چې هغه بلو کی حضور صلی الله علیه وسلم فينبتون كما ينبت البقل وفي روایت كما تنبت القماء حضور اسلام فرمایي چې انسانان با داسې سډنلی او فوري طور د ځمکې مراوځي ها لکه د ویجیټیشن زرغونه نه لکه د خریړو تاسو خریړې وای مشروم موږ ته خریړې وای په دې تاسو وای ها پوسکه صحیح او یو کو دا غوند نو دې غوند ته موږ خریړې وو یو غدا دې قوم د چلای بجان موږ ته ګمانډا وای بس دا چلای نه قوم د جوارو چلای نو دا څه دې وګورئ صحیح اوس دا خریړې یا دا ګمانډا دا چې کله راوځي دا کلام ته ونه پک کوي صحیح حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انسانان په قبر مدار راوځي لکه ګمانډه کې راوځي با صحیح فینبتون کما ينبت البقل او کما ينبت القماء حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل دا چې راوځي لکه څنګه چې قماء او مشروم راوځي نیکو دغه چې ګناګار ټول په یو وخت نو لاندې وګوره لاندې چې منها خلقناکم د دغزمکه مون تاسو پیدا کړی او فيها نعيدکم ا دغزمکه به تاسو واپس کوو منها ا دغزمکه نخرجکم تاسو براو باسو تارتن اخرى یو بل کرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دا وا چې کله د مړي دفن کېده د مړي دفن بکېده خاورې باچول شي حضور علیہ الصلوۃ والسلام په داسې یو لپاره راوغسته داسې به ورغلو منها خلقناکم بیا به یو بل راوغستا وفيها نعيدكم بیا به یو دریم راوغستا ومنها نخرجكم تارة اخرى نو دا تبرکم یوا دا په دفن کې شرکت او ځکه د مسلمان په دفن کې شرکت لوی سعادت ده د مسلمان دفن کې شرکت دا د اجر باعث حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د مسلمان په جنازه کې د الله لپاره شرکت او جنازې نه پس را دفن ته حساب نشي نو يرجع له قيرات چې کور ته راځي یو قيرات اجر بزان سره راوړي صبر راوړي
یو قیرات اجر او که دفن کې هم شریک شوی نو يرجع وله قیراتان بیا بزان سره دو قیرات اجر راړي پیغمبر علیہ السلام نے صحابه ته پوښتنه کړه قیرات سره دا پاو دے سیر دے کلوگرام دے پاؤنڈ دے سشے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے اشاره وکړه مستو جبل احد دا دومره لوی شی لکه دا احد غر نو مقصد دا چې د مسلمان جنازه کې شریک شوی نو چې واپس راځي څومره اجر باندې ځان سره راوړي لکه د احد غر او که دفن کوم ایثار شوی نو سوره براوړي لکه دو د احد غرونه يرجع ولو قیراتان نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دفن کې به شرکت کو دي تري ځکه صحابه هغه دې ته نه پرې چې راته شاول واخله او بل ځای والا پیغمبر اسلام دې پر خود صحیح پیغمبر اسلام خو ذات دی تاسو ما پر وایي چې دفن ها بلکې ما دا بدل ځای نه دی چې الله تعالی نه قصد راکنه صحیح په احترام راوځي اوس پیغمبر اسلام صحابه دې پر خود شابه کنه ته د رسول تناز دی راځه خار واړو نو پیغمبر اسلام شاول ته وایي نه پر خود نو حضور صلی الله علیه وسلم بدا خلاف مبارک کې یو راواسته منها خلقناکم ذیم راواسته وفيها نعيدكم دریم راواسته ومنها نخرجكم تارة اخرى دا مسنون طریقہ دا چې کله دفن شروع کیږي نو باید چې سړی علوم بنای بل چې سره وای منها خلقناکم دوی سره وای وفيها نعيدكم درې سره وای ومنها نخرجكم تارة اخرى دغه خاور نه پیدا کړی دې ته بیا واپس کوم د دې خاور نه بیا راو باسم صحیح او شاه عبد العزيز سے رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی چې دې عمل سره حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي هر انسان سره شیطان دی ہر انسان طرف خدای شیطان پیدا کړی دی او حدیث کی راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان په انسان کې هر هغه آرټری او هر هغه وین ترسي چې کوم ځای ته د بلډ فلو کیږي چې وینه کوم ځای ته ځي نو هغه ځای ته شیطان هم لګیا دنه ګرځي دا ټول دا په ویل کې انسان بدن کې دنه دې دماغ ته نرنه راکړي تاسو کتلی دي ها نو وایي دماغ مو کتلی د لیم په مکتلی صحیح دا غیر زیات کمپلیکیټډ دی انساني دماغ بلا ډیر وینز او آرټریز دی پکې نو دې ټولو کې شیطان ګرځي و مع كل انسان شیطان حضور اسلام فرمایل هر انسان سره یو شیطان خدای پیدا کړی نو صحابه تاسو کو و معک یا رسول الله جتا سره شیطان شته دا ته چې ناروانو کې تاسو نو حضور اسلام والسلام تاسو خاندل و نعم ولكن الله من علي فاسلم من علي فاسلم ما سره خدای احسان دا کړی دی چې زما شیطان ما ته سرندر شوی دی زما شیطان ما ته فلا یامرنی الا بخیر نو دغه شیطان خو ما ته همیشه د خیر خبرې کوي دغه ځکه هغه ته پته دی چې زما نه مانی نو چې نه مانی راځي چې زه سره خبره کوم د طبیعت مطابق د در مزاج مطابق او چې سړی مرشي شیطان سره سوشي نو شاه عبد العزيز سے وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اذا ما عملت هذا العمل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى يقول علي ان الله عز وجل يميت شيطانه الله تعالی ولا هغه شیطان مړ کی نور خلق نه څنګه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وسبحانك وتعالى على النهار الله خير حافظا وارحم